د مرکن خوره الله پاک د بې حسابه نعمتونو نه مالامال پیدا کړي ده. دنګ دنګ غرونه، شنه شنه فصلونه، د فطرت نه ډکې نظارې او شور ماشور سیندونه د دې سیمې د ښایست غمازي کوي. د لر او بر سیلانیان دې سیمې ته داسې تګ کوي لکه د شاتو مچۍ چې په ګول پسې الوت کوي. انګریز دوري حکومت کې د سوات سیند په غاړه جوړ کړی شوی ایډورکس واټر چینل د فطري ښکلا له وجې د سیمې ځانګړی پارک حیثیت اختیار کړی چې ورته ډلې ډلې خلک راځي او د زړه راښکونکي نظارو، د اوبو د شور او د جنانه او مستانه موسم نه د سکون په زنګو کې خوندونه اخلي. د سیمې دا ښایسته پارک د حکومت د ړندې سترګې لاندې موجود دی. د نور پریوتو سره تیاره خوره شي، دلته د لایټینګ بندوبست او نه د سیند په غاړه حفاظتي جنګلې. دا هیډورکس ښکلا چې دا د سنه کمه نه ده، دلته ستړي خلک راشي او په هیډورکس په ښکلا کې چې مشغول شي نو دلته هغه دم شي. چې څومره الله پاک دې له ښایست ورکړی دی، څومره الله پاک دې له ښکلا ورکړې ده، نو دومره په دې باندې د حکومتي وخت هېڅ نظر نشته. دلته د لایټینګ سیستم وشي او د هغې دپاره چې کوم دی نو دا ځګې هم داسې دی که د دې د ځګې د سیفټۍ دپاره ځکه چې فیملي ممبر راځي د هغوی سره ماشومان که د هغې دپاره چې کوم دی نو هغه ګریل وغیره هغه ورته هم ولګي نو دا به زمونږ دغه یو ریکویسټ به ورته مونږ ووایو. خو دلته د اوسه پورې یو دا ونه کړه چې یاره دا که تاسو وینئ لکه د سیفټۍ دپاره د ماشومان دلته راغلي دي ګرځي خطرناک دي که دې ته وغورځېږي بالکل د دې د راچوتېدو څه پروګرام نشته ځکه چې دا سلوپ دی. د سیمې خلک وایي که چېرې حکومت او ټوریزم محکمه دې اړخ ته لږه پاملرنه وکړي نو دا به د ترقۍ په لور مهم ګام ثابت شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکند.